بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. مظفر شاه بچا یو پیر بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، هر ورځ چې مونږ یو نوی ټاپک سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو، نوې یو موضوع مونږ راوړو، هغه ډیسکس کوو دلته کې په خپل سکرین باندې. نن مونږ یو نوې موضوع باندې خبرې کوو، او هغه موضوع دا ده چې په سوات کې لاک ډاون او د لاک ډاون سره چې کوم دی دلته طوفاني بارانونه او بیا د هغې سره ګلۍ چې کوم راغلي ده، نو هغې د دې ځای زمیندار ته چې کوم دی ډېر زیات نقصان رسولی دی. ګرانو کتونکو، سوات د پاکستان هغه ضلع ده کوم چې په یو غټ مقدار کې د دې پوره ملک ته او د ملک نه بهر هم هغه د فروټو سپلای کوي، او دلته کې فروټ چې کوم دی هغه په یو غټ مقدار کې پیدا کیږي، او مختلف فروټ په سوات کې پیدا کیږي، او دغه بیا د ملک نورو حصو ته چې کوم دی هغه د هغې ترسیل کیږي، هغه تقسیمیږي. ولې سږ کال چې کوم دی نو د دغې سوات زمیندار چې کوم دی هغه د ډیرو مصیبتونو سره مخ دی، او هغه که یو طرف ته قدرتي آفتونه په هغه باندې راغلي دي، او هغه د ګلۍ سره او د بارانونو سره مخ دی، نو بل اړخ ته چې کوم دغه وبا راغلي ده، د هغې نه چې کوم ملک کې نور صنعتونه چې کوم دی هغه متاثره شوي دي، نو د هغې نه باغونه چې کوم دی هغه هم ډېر زیات متاثره دي، او زمیندار چې کوم دی هغه د دې ځای د تاوان سره مخ دی. پروس کال که تاسو کتلی نو هم د سوات زمیندار چې دی هغه نقصان کړی، د هغې وجه دغه وه چې پروس کال په د مارکیټ ریټ هغه ته هغه نه دی میلاو شوی، کوم چې په کار و یا د هغې نه څومره خرچې چې په باغونو باندې شوي وي، نو هغه ته نه و میلاو شوی. نو پروس کال هم کال داسې لاړو د سوات د زمیندار، د سوات د باغوان، او سږنی کال چې دی نو هغه هم داسې روان دی چې ښکاري داسې چې سږ کال هم چې کوم دی نو د سوات چې کوم زمیندار دی هغه به بیا یو پیره د تاوان سره مخ کېږي. نو نننی زموږ دغه پروګرام چې کوم دی دا به دغې اړه باندې دی، به دغې موضوع باندې دی چې د سوات د زمیندار به څه کېږي مخکې، او دی به را روان چې کوم دا کال دی، دا کوم کال چې روان دی، په دې کې به د مستقبل څه یا د سوات د باغونو چې کوم دی د دې به څه جوړېږي. نو نن موږ کوشش کوو چې هغه ملګري د ځان سره په دغه پروګرام کې شریک کړو، کوم ملګري چې د دغه فیلډ سره تعلق ساتي او په دغه کې ایکسپرټ دي، نو کوشش کوو چې هغوی هم د ځان سره په لاین باندې واخلو، او کوم زموږ کتونکي چې په دغه پروګرام کې زموږ سره که برخه اخیستل غواړي، په دې پروګرام کې شاملېدل غواړي، نو هغوی هم زموږ سره راتلی شي او خپل رایه چې کوم ده هغه په دغې باره کې ورکولی شي. که تاسو زموږ سره په پروګرام کې شریکېدل غواړئ، نو تاسو زموږ د دې ویډیو د پاسه یو لینک پروت دی، هغه لینک باندې چې تاسو کله دغه لینک کاپي کړئ او په ګوګل کروم کې کولاو کړئ، نو تاسو به زموږ سره په پروګرام کې براه راست شامل شئ. دې نه علاوه که څوک خپله مشوره یا خپل سرای یا اظهار کول غواړي د کمنټس په لاره، نو هغوی زموږ سره خپل کمنټس هم شریکولی شي. مونږ کوشش کوو چې نن د هغه ملګري په لاین باندې واخلو، کوم ملګري چې د دې فیلډ سره تعلق ساتي او په دې کې څه نه څه د هغوی څه ایکسپرټ دي، نو کوشش کوو چې هغه ملګري د ځان سره شامل کړو. باقي زه به دومره ووایم چې په سوات چې کوم زمیندار دی یا د سوات چې کوم کسان دی، د هغه سره د حکومت لخوا هېڅ مرسته نه کېږي. تر کومې پورې چې موږ ته معلومات دي، نو په سوات کې زمیندارو ته داسې څه خاص د هغې ریسپانس نشته په کومه طریقه چې په کار و، ځکه چې دا هغه ضلع ده د پوره پاکستان چې دلته کې په یو غټ تعداد کې دلته کې سبزیانې کېږي، دلته فروټ پیدا کېږي، او د حکومت لخوا د دې زمیندارو سره چې کوم دی نو داسې څه خاص هغه ریسپانس دوی ته نه دی میلاو شوی یا نه میلاویږي، کوم چې په کار ده چې د زمیندارو دپاره حکومت هم
داسې پلانینګ کړی وی چې دوی له پرس کا په دوی باندې قدرتي آفتونه راشي لکه طوفاني بارانونه یا ګلۍ وغیرہ یا لکه دا کم چې اوس موجوده صورتحال روان دی او په دې کې دغه لاک ډاون دی، نو د لاک ډاون له وجې چې کوم دی هغه زمیندار خپل هغه باغونو ته نشي رسېدی. د هغوی باغونه چې کوم دي هغه د مختلفو مرضونو ښکار شوي دي. دغسې که یو اړخ ته د لاک ډاون د وجې نه هغوی هغه باغونو ته نشي رسېدی او د باغونه د مرضونو ښکار کېږي، نو بل اړخ ته په دې باندې هغه قدرتي آفتونه هم راغلي دي او باغونه چې کوم دي هغه کمې دانې چې اوس دي یا کم ګلونه دي نو هغه د دغې باران د وجې نه او د ګلۍ د وجې نه هم د مرضونو ښکار شوي دي. نو نننۍ زموږ دغه موضوع ده چې د سوات د زمیندار به څه جوړېږي، دی به سږ یو پیره بیا د تاوان سره مخ کېږي او که نه دوی دپاره به څه پلانینګ کېږي، صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت د دوی دپاره څه پلانینګ لري یا نه لري او د دوی دپاره څه کول پکار دي. نو تاسو زموږ سره هم خپله رایه شریکولی شئ، زموږ سره په پروګرام کې شرکت کولی شئ چې د سوات چې کوم دا زرخیزه ځمکه ده دلته کې یو ډېر غټ تعداد باندې چې کوم دی نو دغه فروټ چې کوم دی هغه پیدا کېږي او هغه فروټ چې کوم دی هغه بیا د پاکستان مختلف ښارونو ته چې کوم دی هغه سپلای کېږي. ولې سخت کال د دغې بارانونو د وجې نه د طوفانونو د وجې نه او د لاک ډاون له کبله چې کوم دی نو دغه زمیندار چې دی د تاوان سره یو پیره بیا مخ دی. کمنټس له راځو زموږ سره ذاکر الله صاحب موجود دی، هغه وایي چې الله دې خپل رحم وکړي او مین مسله د کرونا ده چې دا ختم شي انشاءالله، هر څه به بیا هم ټیک شي او د نقصان زالہ هم مشکله ده ګورنمنټ ته ځکه چې دومره پیسې نشته. نو ستاسو خبره بالکل صحیح ده ذاکر الله صاحب چې مین خبره خو د کرونا ده. الله دې وکړي چې دغه وبا زموږ د ملک نه ختمه شي او دلته کې امن راشي نو حالات به ټیک شي. خو به هر حال زموږ پروس کال هم زمیندار د تاوان سره مخ شوی او سکل یو پیره بیا د تاوان سره مخ دی. عمران سواتی زموږ سره دی، هغه وایي چې باچا سلام، الله دې د خلکو مل شي، ولې چې د دې خلکو سره حکومت نه مرسته کوي او نه چرته کړې ده. بالکل مونږ هم نن همدغه ایشو ډسکس کوو عمران سواتی صاحب چې حکومت هم د دې زمیندارو سره که موږ وګورو نو د سوات چې کوم دا فیلډ دی باغات نو دا یو ډېر غټ فیلډ دی، دلته کې په ډېر غټ تعداد باندې فروټ کېږي او دلته کې سبزیانې پیدا کېږي. که موږ د سوات نورې علاقې پرېږدو او صرف د سوات چې کوم مین ګیټ وی دا کوټکلی، نو په کوټکلی کې چې څومره فروټ کېږي او دغه بیا په څومره غټ تعداد کې د ملک نورو حصو ته تقسیمیږي، نو دا یو ډېر غټ کردار ادا کوي او سوات بیا خصوصا چې د پوره ملک ته چې کوم دی هغه دغه د فروټو سپلایي کوي او هغه په یو غټ تعداد کې کېږي. نو پکار ده چې حکومت چې کوم دی هغه په دغې اړه کې دوی له څه وکړي او د دوی سره مرستې وکړي خپلې او د دې دا یو زه به دا وایم چې دا یو غټه انډسټري ده سوات چې دا په دومره غټ تعداد کې دوی دغه پوره ملک ته چې کوم دی نو دغه سپلایانې کوي. ساجد خان یوسفزۍ زموږ سره دی، هغه وایي چې میټیریلز ګران دي او مارکیټ ورته بیا ډاون وي. زموږ بدقسمتي ده چې موږ زیات سیزن کې ایشوز راځي. زما سوات پورا انحصار په اګریکلچر دی. بالکل جی همدغه خبره ده چې موږ همدغه خبره کوو چې د سوات چې کوم دی هغه پورا دارومدار چې کوم دی هغه په دغه اګریکلچر باندې دی او
پکار دی چې حکومت هم په دغه اړه کې د دغه زمیندارو سره څه وکړي او بالکل میټیریل ورته هم ډیر زیات ګران وي او بیا هغوی ته په مارکیټ کې هغه ریټ نه میلاویږي کم چې پکار دی. نو په دغه باندې خبرې اترې به نن کوو. ثاني وا چې زموږ سره یو پیره بیا دی او هغوی چې وروره لینک د شیر کا لینک بچاجي په دې ویډیو د پاسه په دې ډسکرپشن کې هم پروت دی او دا ځای په دغه کې چې کوم دی په کمنټس کې هم مونږ شیر کو. نو تاسو به دغه لینک باندې زموږ سره راتلی شئ په پروګرام کې شرکت کولی شئ او د کمنټسو په لاره باندې هم تاسو خپل رای اظهار کولی شئ. ذاکر الله وایي چې باچا دا کم نقصان چې شوی که دا پنجاب کې شوی وي نو خامخا به ګورنمنټ څه هیلپ کړی و ورسره. زمونږ کې پی کې به هر ګورنمنټ کې نظراندازي د هر قسم تعاون یا پیکیج نه. بالکل حقیقت خبره ده چې زمونږ د کې پی کې او بیا خصوصا زمونږ سوات چې کوم دی نو هغه په کار دی چې دې ضلعې له زویم چې د کې پی ګورنمنټ خصوصا دې له خاص توجه ورکړي ځکه چې دلته کې یو طرف ته ټوریزم انډسټري ده، ټوریزم دی دلته کې او پورا دنیا تاسو دغه ټوریزم اړخ ته راړولی شئ. نو د دغې سره سره چې کوم دی نو سوات د ټولو نه غټ کاروبار یا د سوات د ټولو نه غټ چې څنګه د ساجد به ووایي چې زموږ ټول انحصار چې کوم دی هغه په اګریکلچر باندې دی او باغونه په هغې کې د اهمیت حامل دي. نو په کار دی چې په دغې باندې زموږ حکومت چې کوم دی هغه په دې باندې خامخا توجه ورکړي او دغې له که تاسو یو اړخ ته د ټوریزم له تاسو توجه ورکړي دی یا ورکوئ نو د دې سره سره تاسو له پکار دی چې د سوات د خلکو چې په کم شي باندې انحصار دی او د سوات د خلکو زندګي چې کوم ده هغه په دغې باغونو باندې روانه ده. نو پکار دی چې په دې باندې توجه ورکړی شي او سږ کال خو بیا خصوصا پکار ده ځکه چې د سوات زمیندار چې کوم دی نو هغه په روز کال هم تاوان کړی دی او سږنی کال چې کوم دی نو هغه یو پیره بیا د بارانونو د ګلۍ او د لاک ډاون له کبله یو پیره بیا چې کوم دی نو هغه د تاوان سره مخ کېږي لګیا دی او تر اوسه پورې چې کوم دی نو په دغې اړه کې هېڅ نه دي شوي یا څه ګامونه چې کوم دی نه دي پورته شوي. نو پکار ده چې د دې ځای چې کوم لوکل ګورنمنټ دی او بیا خصوصا د سوات زه به دغه ووایم چې وزیر اعلی چې زموږ کوم دی وزیر اعلی صاحب د سوات سره تعلق ساتي او هغه د دې ځای د حالاتو نه ډېر په ښه طریقه واقفه دی. نو پکار ده چې د سوات چې کوم وزیران دي په دې کې وفاقي وزیران هم دي په دې کې صوبایي وزیران هم دي. نو پکار ده چې هغوی دغه خبره خامخا په اسمبلی کې چوته کړي او د دې خلکو دپاره څه نه څه چې کوم دی نو هغه څه طریقه کار جوړ کړي چې یاره د سوات چې د کوم داسې ضلع ده چې هغه پوره پاکستان له فروټ ورکوي سپلایان یې کوي او په غټ تعداد کې کوي. نو پکار ده چې دوی خامخا په دغې باندې څه نه څه ایکشن واخلي او دغې له څه دغه جوړ کړي. ذاکر الله وایي چې ما به خپله کتلي دي باچا چې پنجاب کې ګندم یا کپاس یا عام نقصان شوي نو غریبانو ته یې قرضې معاف کړي او نور یې هم هیلپ کړی. زمونږ د مراد سعید او ډاکټر امجد او محمود خان له د دې دپاره لازم اقدامات پکار دی. بالکل دا حقیقت دی چې په پنجاب کې چې کوم دی د پنجاب زمیندار له هغوی خصوصا توجه ورکوي او هلته کې په باقاعده د هغوی خبرې چې کوم دی هغه په اسمبلی کې هم ډسکس کېږي او د هغوی کوم چې مشران دي هغوی هغه خبرې مخ په وړاندې باندې بوځي او د هغې باقاعده چې کوم دی د هغوی دپاره ریلیف پیکیجز راځي د هغوی دپاره قرضې معاف کېږي هغوی ته چې کوم دی زرعي آلات چې کوم دی هغه ورله ورکړی کېږي. د دې نه علاوه زرعي دوايانې چې کوم دی هغه پکې مفت تقسیمیږي. داسې نور هم ډېر مراعات دي چې هغه د پنجاب زمیندار ته خو میلاویږي خو ولې د کې پی کې زمیندار ته یا د سوات زمیندار ته چې کوم دی هغه شی نه دی ورکړی شوی. نو پکار دی چې حکومت د دغې دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او په بله فرصت کې د دغې زمیندارو تپوس وکړي ځکه چې
دا یو داسې ضلع ده چې دا پوره پاکستان له د دغې دغه کېږي سپلای کېږي د دغې فروټو. نو پکار دی چې په دغې باندې خامخا څه اکشن واخیستلی شي او که د سږ کال د سوات زمیندار یو پیره بیا د نقصان سره مخ شو او دغه څه ازاله ونه شوله، نو دا خلک به ډېر زیات خراب شي، ځکه چې سوات خو ټوټل دارومدار چې کوم دی هغه په اګریکلچر باندې دی، هغه په دغې باندې د هغوی مکمل انحصار دی. اوس چونکې دغه د لاک ډاون دور روان دی، نو د هغې نه هم تر دې دمه ډېر زمیندار د هغه لاک ډاون نه هم خراب شو، بیا پې قدرتي آفتونه هم راځي او پر اوسني کال هم د دغې زمیندارو خراب تللی دی. کوم چې باغوانان دي د هغوی زمیندار یا د باغونو مالکانان دي، نو د هغوی هم هغه کال پر اوسنی هم خراب تللی دی او سږ کال چې کوم دی نو یو پیره بیا دغه لاک ډاون او طوفاني بارانونو ګلۍ هغې د وجې نه زمیندار یو پیره بیا خراب دی. نو څه به کېږي د دغې زمیندارو په کار دی چې د دې دپاره څه پلانینګ وشي، څه طریقه کار جوړ شي. ملګرو پروګرام روان دی، خو تر دې دمه زموږ سره د دغې فیلډ سره ریلیټډ څوک په لایف کې رانغلل، کوشش وکړئ چې زموږ سره لایف کال کې راشئ او نن دغه موضوع چې کومه ده ډېره اهم ده، دغه ډسکس کړو او په دغې باندې خبرې اترې وکړو. نو امید لرم چې څوک نه څوک زموږ سره راشي. دغه لینک چې کوم پاس د ویډیو د پاسه پروت دی، په دغې باندې دغه لینک کاپي کړئ او په ګوګل کروم کې کولاو کړئ، نو تاسو زموږ سره په دې پروګرام کې راتلی شئ براه راست په دې لایو ویډیو کې. دې نه علاوه دغه لینک موږ د کمنټ سیکشن کې هم بار بار شیر کېږي، نو تاسو د دغه ځای نه هم کاپي کولی شئ او زموږ سره په لایو پروګرام کې تاسو شرکت کولی شئ. نننۍ چې کومه زموږ موضوع ده هغه د سوات او په سوات کې د باغونو سره تړلي چې کوم ایشوز دي. سږ کال بارانونه روان دي او بارانونو سره سره چې کوم دی دلته کې ګلۍ هم وشوله، نو د دغې په باره کې زموږ نننۍ پروګرام روان دی. نو تاسو ټولو ته ریکویسټ دی چې راشئ زموږ سره په پروګرام کې شرکت وکړئ او چې نن چې دا کومه موضوع روانه ده، کوم موږ کوشش کوو چې ډیلی چې کوم دی څه نه څه یو نوی موضوع راوړو او هغه په خپل پروګرام کې ډسکس کړو. نننۍ چې کومه زموږ موضوع ده هغه ده په سوات کې باغونه چې کوم صورتحال روان دی او دلته کې کوم نقصان روان دی، د هغه که د قدرتي آفاتو په شکل کې دی او که د لاک ډاون په شکل کې دی. د هغې نه د سوات باغوان چې کوم دی یا د سوات زمیندار چې کوم دی هغه تر کم حده پورې متاثره شوی دی او مخکې به څه کېږي په دغې باندې نن موږ خبرې اترې کوو. نو که څوک په پروګرام کې زموږ سره راتلل غواړي نو هغه په دغې لینک باندې پاس چې کوم لینک دی په دغې لینک باندې تاسو زموږ سره شرکت کولی شئ. دغه لینک کاپي کړئ، ګوګل کروم کې کولاو کړئ او زموږ سره په پروګرام کې راشئ. کوشش کوو زموږ سره محمد ریاض بچا زموږ سره په پروګرام کې چونکې د تعلق چې کوم دی نو هغه د محمد ریاض بچا تاسو ته زموږ اواز درځي؟ ریاض بچا تاسو ته اواز درځي؟ محمد ریاض بچا تاسو مظفر شاه اواز راځي خو سکریچ راځي. سکریچ څه وجه ده یار؟ زما په خیال چې ستاسو به د نت کنیکشن صحیح نه وي. اواز راځي خو لږ سکریچ راځي، سکریچ کلیر اواز نه راځي. تاسو کوشش وکړئ که یو پیره بیا زموږ سره کنیکټ شئ نو ښه به وي.
سیګنل خو ډېر برابر دی مظفر شاه د اواز وس لږ برابر شو اوله کې سکریچ راتلو ډېر ښه وس صحیح دی اواز تاسو ته جی نو زه یې دوباره دغه وکړم دوباره یې کنیکټ کړم جی تاسو کټ کړئ او دوباره راشئ نو ان شاء الله تاسو आवाज به بیا صحیح محمد ریاض بچا سره زمونږ رابطه وشو خو هغه ته आवाज برابر نه تلو چې محمد ریاض بچا د دغه فیلډ سره تعلق ساتي نو موږ غواړو چې دا غوینه په دغه حواله باندې سنسه دا غوي رائے د ځان سره شامل کوو هغه به دغه باره کې سویل غواړي د سوات د زمیندار بسکیږي څومره نقصان چې کوم دی هغه ته ورسېدو نو په دغه حواله باندې خبرې اترې وکړو ګورو چې د محمد ریاض بچا سره یو پیر بیا زموږ رابطه وشي هغه چې د فیلډ سره تعلق ساتي د اګریکلچر د فیلډ سره تعلق ساتي په فیلډ کې ګرځي هغه ته معلومات هم دي چې د څومره نقصان روان دی یا په باغونو کې څومره مرزونه لګېدلي دي د بارانونو او د لاک ډاون د وجې نه چې زمیندار خپل باغونو ته نه دی رسېدلی په وخت باندې د هغې نه څومره نقصان شوی دی او مخکې به څه کېږي هغوی څه ویني نو په دغې حواله د هغوی سره خبرې اترې کوو کوشش کوو چې یو پیره بیا د هغوی سره زموږ رابطه وشي یو پیره بیا ګورو چې هغوی ته زموږ اواز ځي او که نه ځي ریاض بچا اوس اواز برابر دی جی ریاض مظفر شاه زما د اواز ته څنګه درځي دا خو ماته اندازه نه کیږي خو ستاسو اواز چې دا لږ سکریچ راځي ماته ستاسو اواز خو برابر راځي بهرحال که زما اواز تاسو ته دررسي نو دغه پوښتنه به درنه کوم چې په سوات کې لاک ډاون او د لاک ډاون سره سره چې کوم دی توپاني بارانونه او ګلۍ چې کوم راغلي ده نو ستاسو چون کې دغه فیلډ سره تعلق دی نو څه ویل غواړئ څومره نقصان شوی دی په سوات کې د زمیندار کېدای شي هغې سره محمد ریاض بچا سره زموږ یو پیر بیا رابطه چې کوم ده هغه منقطع شوې ده او هغوی کوشش کوو چې وایخلو یو پیر بیا به هر حال زموږ نننۍ چې کومه موضوع ده هغه که تاسو هم څوک راتلل غواړئ نو په لایو کال باندې نو راتلی شئ زموږ د سوات زمیندار چې کوم دی نو هغه زموږ نننۍ موضوع ده چې څومره نقصان شوی دی د باغونو په مد کې دلته کې سوات د پاکستان هغه ضلع ده چې دغه پوره پاکستان له فروټ ورکوي خو سږنی کال چې کوم دی نو هغه د فروټو او د باغونو په حواله باندې انتهایی خراب روان دی دلته کې طوفاني بارانونه هم راځي ګلۍ هم ورسره شوي ده او د دغې سره سره چې کوم دی لاک ډاون د وجې نه هم زمیندار چې کوم دی نو هغه د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی نننۍ زموږ دغه پروګرام دی په دغې باندې خبرې اترې کوو کوشش کوو چې څه د ځان سره واخلو کوشش هم وکړو چې ریاض بچا د ځان سره واخلو او هغه په پروګرام کې شامل کړو چونکې د هغوی تعلق چې کوم دی هغه د اګریکلچر سره دی د دغه فیلډ سره دی هغوی په فیلډ کې په خپله ګرځي هم هغوی ته پته لګي چې څومره نقصان شوی دی نو موږ کوشش کوو چې د هغوی نه ځان خبر کړو خو بهرحال هغوی ته زموږ اواز چې کوم دی نو هغه برابر نه ځي نو زموږ کوشش دی چې دغه یو پیره بیا هغه ته ټرای وکړو هغوی د ځان سره شامل کړو که تاسو څوک راتللی زموږ دغه موضوع باندې خپله رایه شریکول غواړئ نو تاسو زموږ سره په پروګرام کې شرکت کولی شئ دغه لینک چې کوم پاس پروت دی په دې ویډیو په ډسکرپشن کې نو د دغې په ذریعه یا د کمنټ سیکشن کې هم چې کوم دی نو هغه موږ دغه لینک شیر کړی دی تاسو به دغې باندې هم چې کله دا لینک تاسو کاپي کوئ او په ګوګل کروم کې کولاو کوئ نو تاسو به زموږ سره په دې پروګرام کې نیغ په نیغه شرکت وکړئ نننۍ چې کومه موضوع ده دا ډېره اهم موضوع ده د پوره سوات خلک چې کوم دی نو هغه د دغې فیلډ سره ریلیټډ دي د زراعتو سره ریلیټډ دي او هغوی ټول چې کوم دی نو د دې د وجې نه چې کوم دی هغه د دې باران د وجې نه د ګلۍ د وجې نه چې کوم دی هغه د مشکلاتو سره مخ دي نو کوشش کوو چې
ریاض بچي او پیر بیا زموږ سره راغی دی اواز وس صحیح دی جی مظفر شاه اوس خو صحیح راځي اواز کې دی شي خځي پښتنه بدر نه دغه کوم ریاض بچا چې تاسو چون کې دغه فیلډ سره تعلق ساتي نو د زمیدار د نقصان په باره کې راته وایي چې څومره نقصان د لاک ډاون د غلینا یا د بارانونو نه سکل څومره نقصان رسیدلی دی د سوات زمیدار ته ریاض بچه ته زما په خیال چې زمونږ اواز نه ځي او کوشش کوو چې هغوی په کال باندې واخلو د هغوی سره زمونږ چې کوم دی په کال باندې کوشش کوم چې ورسره وکړو ام پی نیوز کو د تکالیفو او دوی چې کوم مسایل مخې ته دي د هغې د پاره چې دی نو اواز اوچتوي او هغه اواز کوشش کوي چې هغه مخکې حکام بالا ته لاړ شي نو دا ډېره ښه خبره ده باقي راځو دې خبرې کې شو زموږ په دې ایریا باندې د هغې نه علاوه چې دی نو دلته کې اواز نه درځي ریاض بچه ته زمونږ اواز نه ځي موږ کوشش کوو چې هغوی په کال باندې واخلو په کال باندې ورسره خبرې وکړو د هغوی نه دغه چې کوم دی زمونږ د هغوی سره رابطه نه کېږي په دغه باندې په کال په ذریعه باندې کوشش کوو چې هغوی په ټلیفون باندې واخلو او هغوی سره د ټلیفون په ذریعه باندې خبرې اترې وکړو السلام علیکم محمد ریاض بچه وعلیکم السلام څنګه خیر دی جی زمونږ ستاسو سره رابطه نه کېږي نو ځکه ما په کال باندې واغستی چې زمونږ کتونکو ته چونکې ستاسو د دغه فیلډ سره تعلق دی نو دا پوښتنه به درنه کومه چې سږ کال چې کوم دی د سوات زمیدار د لاک ډاون توپاني بارانونو او د ګلۍ د وجې نه څومره نقصان سره مخ دی بسم الله الرحمن الرحیم مظفر شاه د ټولو نه شکریه ده کوم د ام پی نیوز او هغه په دې وجه باندې چې زه مصومه او ما د دې خبرې ډېر ښه احساس دی جی ام پی نیوز وختن په وختن د دې خپلو خلکو چې دوی د کومې مسایلو د دې خلکو سامنا ده او د کم تکالیفو نه چې دوی تېروځي نو لکه هغه تاسو کوشش دا کوئ چې یاره په هغې کې څومره مطلب د څه حده پورې یعنې خپل کوشش تاسو دا کوئ چې یاره هغې کې موږ څومره کموالی راوستي شو یا په دې خلکو د سفرګي رسولی شو نو په دې باندې زه د ام پی نیوز ډېر شکرګزار یم ډېره مننه او دا چې دی نو ښه خبره ده باقي د دې نه علاوه مظفر شاه تاسو د لاک ډاون یا چې کوم بېګا چې کوم طوفان لګېدلی او یا د هغې نه مخکې کومه دغه شو ګلۍ شو جاله باری جی نو زه مظفر شاه د دې فیلډ سره تقریبا 18 سال وشو او زه ورسره په هر انګل باندې د دې سره ټچ یم که نه که هغه د دې د مارکیټ خبره ده که د دې فروټو د کوالټۍ یا د پیداوار یا مطلب دا دلته کې د زمیندارو چې کوم پوزیشن دی نو د دې ټولو حالاتو نه زه وختن په وختن چونکې زما ورسره ژوند دی بلکل نو افسوس دی په دې خبره باندې چې زموږ تقریبا ملاقات په درې داسې وشو چې زموږ خاص کر د فروټو چې کوم زمیندار دي نو زه نو هغه ډېر زوال طرف ته زموږ کیسه روانه ده او دا تېر کال چې کوم زموږ زمیندارو ته تاسو هم په هغې باندې مختلف پروګرامونه کړي ول تېر کال چونکې د مارکیټ په حساب باندې زموږ فروټ زمیندارو د ښکته منډهو ته وړل او هغه به خرڅېدل نه خرڅېدل نو په داسې ریټ به خرڅېدل چې د هغې کوم ایکسپنسز ورکمې خرچې وي نو هغه په هغې کې نه پوره کېدې د هغې کې دومره نقصانات وشو مظفر شاه چې بیا کله 2019 ختم شو 2020 راغی نو په 2020 کې چې د دې کاروبار سره څومره ریلیټډ کسانو نو هغوی هغه استطاعت ختم شوی هغه پاور او هغه طاقت ختم شوی چې هغه د مخې ته مطلب دا د خپل کاروبار یعنی لکه هر انسان دا کوشش کوي چې خپل کاروبار امپروو کړم او ډیولپ کړم
بالکل هغه سوچ خو د خلکو بیخي ختم شوی و چې موږ خپل روزګار ښه کوسي وو خو خلک په دې کوشش کوو چې یاره کم څیز مونږ کوو چې کم از کم مونږ هغه برقرار وساتو او زه به دا ووایم چې ډېر کسان داسې ول چې هغه په دې کې ډېر شاته پاتې شول او هغه مطلب دا دی د دې روزګار سره ټچ نه شول دوباره ولې چې هغه حالاتو د وجې نه هغه ډېر کمزوري شوي وو بالکل بیا چې کله اوس دا 2020 شروع شو او کله د کرونا دا مسله راغله په ټوله د چاینا نه شروع شوه بیا خاص کر د مارچ په میاشت کې چې کله د دې اثرات په پاکستان راغلو جی نو موږ چې څومره ګروورز دي فروټ ګروورز دي نو هغوی پریشانه شول چېرې دا څه کېږي موږ مطلب دا دی باغونه اخیستي دي که د چا خپل باغونه ول نو هغو بې بلا خرچې کړي دي او دا خو داسې یو څیز دی مظفر شاه لکه ډېر سیزونه داسې دي چې چاته ډیلی بیسز باندې انکم وي چاته ویکلی په هفتوار انکم وي چاته ماهانه انکم وي لکه ماهانه کې تقریبا څومره چې دا ګورنمنټ سروینټس دي یا پرایویټ سروینټس دي چې څومره هغه د میاشتې هغو ته انکم وي میاشت پرته هغو ته پیسې میلاوي زموږ دا طبقه چې دا د دا آمدن چې دی نو دا لکه سالانه آمدن دی لکه مطلب په کال کې یو پیره دی بالکل بله دا ده چې د دې سره دومره مسایل تړلي شوي دي چې لکه هغه بې شماره دي اگر تاسو ته زه اوس په دې پروګرام کې د هغې شروع کړم نو زما خیال دی په ګنټه کې به ختم نه شي خو زه به تاسو ته شارټ کټ دا ووایم چې دا چې دي دا د دې ټایم ته رارسول چې دې کله روکي او دې مارکېټ ته سړی وړي دا یوه ډېره ګرانه مرحلې نه زمیندار تېر وځي او دې پوزیشن نه راورسي چې کله بیا د ده فروټ هغه مارکېټ کېږي نه یا خرڅېږي نه یا مطلب دا دی په دې پوزیشن کې په هغه باندې قدرتي افات راشي نو یاره دومره یو درناک غوندې پوزیشن چې د دې بیانول لکه ډېر ګران کار دی بالکل ریاض بچا دا پوښتنه به درنه کوم چې تاسو خو د چونکې د دې فیلډ سره تعلق ساتئ نو مختلف ښارونو ته هم ځئ او مختلف ملکونه یې هم وزټ کړي دي نو سوات خو داسې یو ضلع دی چې دلته کې د دوه انډسټرۍ دي زه به ووایم چې یو ټوریزم ده او یو اګریکلچر ده نو د سوات د کې پی حکومت چې دی نو هغوی سوات له د ټوریزم له خو هغوی توجه ورکوي خو دغه اګریکلچر ته نه د هغوی پام شته او نه یې ورلسه کړي دي د دغې په مقابله کې که موږ وګورو نو زموږ چې کم نور حکومتونه دي لکه پنجاب حکومت دی هغوی خپل زمیندار له ډېر زیات دغه ورکوي نو په دغه حواله څه ویل غواړئ زموږ ډېر بیډ لک دی بدقسمتي ده او دا زموږ د یونیورسټۍ د وخت نه موږ ته د دې خبرو احساس و او دا زموږ په ملک په لیول باندې زراعت کوم اهمیت ورکول پکار دي هغه بالکل نشته دی زموږ ریسرچ چې کوم دی نو هغه ډېر زیات کمزوری دی که نه او زموږ دا یعنې دا یو ساده خبره ده او ډېرو خلکو ته پته ده چې په دې ملک کې 70-75% خلک لکه په صد کې او یا 15 یا کسان چې دي هغو انحصار کوي په دې زراعت باندې بالکل او زراعتو کې بیا دا فروټ راځي په دې کې سبزۍ راځي په دې کې سیریل کراپس ورته موږ وایو چې په هغې کې جوار غنم ورپشي شولې که نه دا ټول راځي اوس مسله دا ده چې دا څیز زمونږ چې کوم نورو ملکونو خبره تاسو وکړه نو نورو ملکونو په نسبت خو موږ په دې څیز کې ډېر زیات شاته یو ډېر زیات لکه موږ چې دلته کې څومره د غنمو پیداوار اخلو پیه کړ یا پیسه نو هغه ډېر زیات کم دی لکه زموږ دلته کې کم دی د پنجاب په دغه باندې مقابلې سره د پنجاب هغه بیا کم دی د نورو ملکونو په حوالې سره که نه بله دا ده زموږ دلته کې هېڅ قسمه داسې اقدامات نشته لکه کومه خبره چې تاسو وکړه بالکل دا 100% حقیقت دی اوس زموږ مسلې داسې دي زموږ محمود خان چې دی نو هغه زموږ د کې پي وزیر اعلی دی او هغه مطلب دا ده موږ سره خپله اګریکلچر یونیورسټۍ کې اوس زموږ سینیر پاتې شوی دی موږ څو پیرې داسې 3 نو موږ وایو چې یاره موږ به وزیر اعلی صاحب سره صرف سپیشل په دې باره کې میلاوي وو چې یاره موږ د اګریکلچر دپاره داسې اقدامات وکړي چې هغه واقعي اقدامات دي چې خلک ومني چې یو یاره دا شته دی او هغه به دې علاقې ته دې موږ ته ډېره فایده ورکړي زموږ په ذهن کې چې څه وو بالکل اوس خو صفت غږ دا دی چې په هغې د دې کسانو سره ملاقات هم ډېر ګران دی هغه مطلب دا دی په فون ورسره رابطه نه کېږي په SMS ورسره څوک داسې کنټکټ نه شي کولی نه د هغې بیا تاسو هغه شان ریسپانس میلاویږي دا خبرې ټولې ټیک دي او دا سوات چې دی نو سوات بالکل تاسو چې کومه خبره وکړه دلته کې خو یا ټوریزم دی او یا بلکې د ټوریزم نه زیات دغه شي دی نو هغه دلته کې دا اګریکلچر دی
د سوات لوکل خلک چې دي نو د هغوی خو مکمل انحصار چې کوم دی هغه په دغه اګریکلچر باندې دی. ټوریزم نه خو هغوی ته ډېره کمه پیدا راځي. بالکل همدا خبره ده. نو څه ګڼئ محمد ریاض بچی چې حکومت له یا خصوصا د کیفي ګورنمنټ له چې کوم وزیر اعلی د سوات سره تعلق ساتي هغوی له نه ده پکار چې د دې زمیندار پوښتنه وکړي او د دوی دپاره څه ګامونه پورته کړي؟ بالکل ډېره ضروري ده. او دا چې ده مظفر شاه لکه چې به زه یوه خبره زه وکړم جی ولې چې هغه یو ماته یو ښه ښکاري او لکه د هغې چې هغه ونه شي نو دویمه زیاتی به هغه ده مظفر شاه زموږ د زمیندار هم کمزوریانې شته دی او هغه کمزوریانې دا دي چې لکه زموږ زمیندار په دغه اولډ ټریډیشن باندې کوم چې پخوا نه کوم یو څیز را روان دی په هغې باندې اخته شي او هم زه او مطلب دا دی اډې والا اډې والا پیسې راله اډې والا نه پیسې راځي جی زمیندار دا دومره کار کړی دی چې هغه د دې فکر نه بهر ته راوځي نه ټیک نو په دې باره کې څو پیرې پروګرامونه وشو په وجودي حال کې یو ډېر غټ پروګرامونه شو او هغه زموږ کوم اګریکلچر ډپارټمنټ چې دی جی هغوی او د دې زموږ آرمي چې دی د هغوی په توسط سره چې کوم نه پروګرام جی او هغې کې د زموږ دلچسپي داسې وه چې ډېره زیاته کمه وه که نه جی او لکه زه به تا ته دې پورې ووایم چې یو ایکسپرټ راغلی او د کیفي جی چې هغه زموږ زمیندارو ته داسې نه غواړي چې یاره تاسو به لکه فرض که تاسو ایکسپورټ کوئ دا خپل څوک تاسو غواړئ چې دا بهر ته لاړ شي جی نو دا خو داسې نه کېږي که نه مظفر شاه چې یو سړی وایي چې بس حکومت دې ایکسپورټ شروع کړي نو څنګه شروع کړي اول خو دلته دا خلک بوال کول غواړي چې ایکسپورټ لپاره کومه کوالټي پکار ده کومه میوه پکار ده بالکل چې هغه موږ دلته تیاره کړو چې کله هغه کوم ایکسپرټ چې راپاتې دو هغه دا تقریر شو جی زموږ ټول راپاتې دو زمیندار هغه په چای په سموسه جی بالکل دا خلک ستاسو خبره صحیح ده چې دا لول ایجوکیټ کول غواړي او دا ایجوکیټ شي نو د هغې نه پس به چې کوم دی دغه ایکسپورټ په لایه د نورې قصې چې کومې دي هغه به شروع کېږي. محمد ریاض بچا تاسو زموږ سره په پروګرام کې موجود وئ ډېرې ښه خبرې تاسو وکړې ستاسو ډېره مننه کوو چې زموږ سره په پروګرام کې شرکت وکړو. مهرباني مظفر شاه مهرباني ډېره مننه جي. ګرانو کتونکو محمد ریاض بچا چونکې زموږ سره په لایف کال کې نو خو هغه په فون باندې واغستو د هغوی سره مونږ خبرې اترې وکړې هغوی چونکې د دغه فیلډ سره تعلق ساتي نو په دغې حواله باندې مونږ نن د هغوی سره خبرې اترې وکړې. په پروګرام کې را سره بل یو ملګری شریک شوی دی زهیب عالم خان زموږ کشر دی. زهیب زما اواز درته درځي؟ بالکل باچا صاحب ستاسو اواز راځي. پروګرام کې درته هرکلی ویم او په خیر راغلی درته ویم. ډېره مهرباني ستاسو چې موږ له موقع راکړه. نننې خو زموږ پروګرام چې کوم دی نو هغه په دغې حواله باندې دی چې په سوات کې باغونه او د سوات زمیندار چې کوم دی نو هغه د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی. د حکومت لخوا د هغوی سره هم څه مرستې نشته دی. لاکډاون دی، توپاني بارانونه دي، ګلۍ ورېږي نو د هغه نه باغونه هم خراب شول. نو زمونږ نننې پروګرام په حواله باندې دی څه به ویل غواړئ په دغې حواله باندې؟ ډېره مهرباني باچا صاحب زمونږ خو هر کال تاوان او دا کېږي په باغونو کې خو دې کال چې کوم ګلۍ وشو او بارانونه وشو مسلسل مۍ کې هم چېرته باران او ګلۍ نه دی لیدلي او باران ډېر زیات تباهي وکړه نو د حکومت د خوا نه زموږ سره څه مرسته نشته دی. نو زموږ خو دغه یو میسج دی چې مقامي زموږ کوم امپیګان دي مینګان دي د دونه زموږ دا درخواست دی چې زموږ سره د حکومت د طرفه لږه ډېره مرسته وشي ځکه چې خلکو باغونه په اجاره اخیستې دي ډېرې پیسې ورکړې دي د اډو نه یې قرضونه اخیستې دي د بل چا نه یې اخیستې دي او سرې یو شی بل شی نو د خلکو څخه امداد نه کېږي. ټیک زویب دا راته ووایي چې ستاسو د هغې خاندان سره تعلق ساتئ چې کوم په خپله هم د دې فیلډ سره ریلیټډ دی ستاسو هم چونکې دارومدار چې زموږ د ټولو خلکو دارومدار اګریکلچر باندې دی ستاسو هم باغونه دي شلتالان دي نو دا راته ووایه چې د دې لاکډاون ګلۍ او د دې د وجې نه ستاسو باغونه څونه متاثره دي یا تاسو ورته رسېدلي یا مرضونه څه صورتحال دی؟ باچا د دې نه مخکې خو مرضونه پرې راغلي ول چونکې تاسو ته خو به پته وي چې موږ یو داسې وبا کې راګیر شوي وو چې کورنټاین اوسو د هغې د وجې نه موږ د کور نه هم نشو وتی
او باغونه خو جو بس د الله په اسره موږ پرېښودي دي، الله یې مل شنو او موږ خو له خواله نه شو تللی. صحیح. زه وړوکی زموږ کشرې خو ځانه به دغه پوښتنه وکړم چې ستاسو خاندان چې کوم دی هغه هم په دغه کې سسپیکټډ راغلی وو، څه کیسونه پکې راغلي وو. دا راته ووایه زموږ د کتونکو سره شیر کړه چې اوس ستاسو صحتونه څنګه دي، څه معاملات روان دي، څنګه حالات څنګه دي؟ باچا فی الحال خو مونږ ډیر بهتر یو او بل دا به درته ووایم چې د اول نه هم څه نه او د ډاکټرانو د خلک د کلي د خلکو او دغه دونه ډپریسډ کړي وو مونږه چې دا شی بس جو جان لیوه دی او بس د دې نه به مونږ مرو. په حقیقت کې به دې کې داسې څه سچایي نه وه. بل زمونږ خو په اړه باندې ډېرې ګیلې دي خو مونږ به دغه ووایو چې د دې مرض نه یېرېدنه دي پکار. مرض نه یېرېدنه دي پکار او تاسو له دې الله صحت درکړي. ستاسو چې دا اعصابو جنګ دی، دا اعصابو جنګ دی، دا صرف اوس دې ته به همت کو او د الله نه به غواړو الله دې زمونږ مددګار شي، ځکه چې مقامي کم انتظامیه ده د هغې زمونږ سره هېڅ کوآپریشن نشته دی، نو الله دې زمونږ مل شي. بل دا خبره کومه چې په دې سوشل میډیا چې کوم دا خبرې چلیږي چې مونږ خلک کوارنټاین کړی دی، ټایم په ټایم ورته رسو، نو دغه خو زما ګیله ده ځکه چې ماله نه دي پکار، زما مشران شته دی پکار دی چې هغو تپوس وکړي، خو زه چونکې آنلاین راغلی یم زه به ستاسو سره شیر کوم چې د کمې ورځې نه مونږ کوارنټاین شوي وو، نه اے سی راغلی دی او که راغلی دی د شپې په 12 بجې راغلی دی، الټه یې مونږ دومره پریشانه کړي وو چې یاره کور زنانه به اوده وي او مونږ ستاسو په پوره کور کې سپری کوو. د حکومت د طرفه مونږ ته داسې څه ریلیف نه دی میلاو شوی، حتی کې د پیناډول د پلتۍ پورې مونږ ته څه ریلیف نه دی راغلی. ټیک، ستاسو بالکل انتظامیه چې کومه ده یا کم اعلی چارواکي چې کومې دي هغوی به یقینا چې ستاسو اواز چې کوم دی هغوی ته رسي. الله دې وکړي چې ستاسو چې کوم کیسونه دي هغې کې د الله تاسو له خدای دې وکړي چې تاسو ته صحتونه الله دې تاسو له درکړي. موږ به درته دعاګانې کوو او نور دې الله خیر کړي، مخکې دې الله خیر کړي. زموږ سره بل یو ملګری هم ډېره مهرباني باچا صاحب، ډېره مننه زهیب، ډېره مننه. انور خان راسره دی، انور خان فرام یو اس اے. انور خان په پروګرام کې درته هرکلی او په خیر راغلی وایو. وعلیکم السلام، روز څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ خیر دی جی. لږ تعارف راسره وکړئ جی خپل. زما انور خان دی، د مانیار سره مې تعلق دی، سوات جی. او دلته په امریکا بوسټن کې ژوند کوم. خزي د مانیار سره ستاسو تعلق دی او په یو اس اے کې پاتې کیږي. ډیره مننه چې زموږ په پروګرام کې راغلی، زموږ سره شرکت کوئ. نننې خو زموږ ټاپک چې کوم دی نو هغه لږ بدل دی. مونږ د سوات په باره کې خبره کوو. د سوات چې کوم دلته کې باغونه دي او دلته چې کوم زمیندار دي نو د هغوی په حواله باندې نن خبرې اترې روانې دي. مونږ وایو چې د سوات زمیندار چې دی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی. پروس کال هم په تاوان کې وو او سږ کال چې کوم دی لاک ډاون، توپاني بارانونه او ګلۍ دغه زمیندار یو پیره بیا خراب کړی دی او د حکومت د طرفه چې کوم دی د هغوی سره هېڅ مرستې نه کېږي په دې فیلډ کې. نو څه ویل غواړئ په دغې حواله باندې؟ باجانه د ټول نه اول خو دا ده چې زه به د خپل جرنل چې کوم زما سره کوم دغه دی هغه به ستاسو سره زه شیر کړم. جی جی. ځکه چې نور راته پته نشته. ما ته خو دغه خوش احمد خان وویل چې کوم ساوت افریقین دی زما دوست دی جی تعلق ساتي او ده راته وویل چې ګلۍ شوې ده ځکه چې نیوز او دا نه ګورو ځکه چې هغه ورځ ورځ سړی نور خرابوي که نه. زه به تاسو ته دا ووایم چې کله چې په سوات ملکن ډویژن کې انګاډي پیشي وو نو په هغه ورځو باندې هم د پیازو او د خوبانو او د دې سیزن و که نه. نو په هغې وخت کې زمونږ سره ټول پاکستان هیلپ نه دی کړی. مطلب دا دی چې زمونږ د فصلونو او د دې خیال نه الټا په رشوتو او په دې باندې زمونږ پیټۍ چې وې که ستاسو په علم کې نو هغه به په رشوت په ذریعه باندې او پیټۍ چې دا هغه به د ملکن نه وته او په ټرکونه به په ډېر دغه باندې کېدل.
بالکل. نو هغه خلک دا خبره کوي غریب تباه دی. نو کم زمینداران خلک چې دي دا هر ځای کې تباه دي. د هغې وجه دا دی چې اوس خو ټول پاکستان دی، موږ ته خو د هر شي ضرورت دی. بالکل صحیح ده. جی نو چې اوس زموږ د پروګرامونو نه او د دې نه پیاسې سړی بحث کوي، کله ګوړه ګوړه وایه خوله به دې خوږوي، خو د دې هېڅ نه کېږي. د هغې وجه دا ده چې یوازې دا نه دي، د دوکانونو ته وګوره، د هغو تاوانونو ته وګوره، دا چاپ د ټول نه غریبه طبقه را چاپ که نه، دا کوم چې دغه کوي بالکل هغو کرایانې په هغو سټارټ دي، ځکه چې هر چا ته ګناه نشته، ځکه چې دغه د چا چې مارکیټونه دي، د چا چې دوکانونه دي، هغه کم خانان چې دي هغه خو هم دې کرایان ته ناست دي، هغه خو بچي سبقونه وایي، هغو د کور چې څه چولې چلیږي خو د دې دوکانونو د وجې چلیږي. نو چې هغه تا ته هغه مواب کړي په مخامخه، نو هغه په خپله څه کوي. ټیک نو بالکل زمونږ دا سیستم چې دی دا د وخت نه چې دی دا خراب دی. بل دا دی چې دا زه خو اوس که په بعضې وخت کې سړی د حکومت په حق له خبره کوي جو بیا ټول کنځلې ویلي او الټه سیده خبرې پسې کوي، خو زه هسې عامه وایم چې د دې حکومت سره د چا ډیټیل دی، چې د سړي څومره ځمکه ده، د سړي کوم ځای کې دوکان دی. دا فار ایگزامپل په زموږ په کلي په مانیار کې به بره سر کې چې دی په هغې کې کله یو کس دی د هغه دوکان دی، نو د حکومت ته څه پته ده چې بره یو دوکان دی هغه هم په دې حالاتو کې بند دی. یا چې زموږ دا کمې ځمکې چې دغه ځای دي او موږ په دې باندې کله تر اوسه کله موږ ټیکس نه ورکوو، په دې ځمکو باندې موږ ټیکس نه ورکوو، موږ نه کوو. هر سړي کله ځان له په سوونو جرګونو ځمکې نیولې دي او په دې باندې دی یو روپۍ کله حکومت ته کله نه ورکوي، د حکومت ته یو روپۍ پیدا نشته. صحیح. نو څه به کېږي؟ دا خو چې دا ټیکس نظام وی چې دار شي نه ټیکس لې، نو دا حکومت به څه کوي؟ دا به ستا د دې به ادارې وي، هغه ادارې ته به تا کولې. اوس په دې کې سړی چا ته ملت کوي، چا ته ووایي چې کله زمونږ د هیلپ وکړی شي، کله کمې محکمې ته ووایي. نو تاسو نه ګڼئ انور خان صاحب چې دا هم د حکومت ذمہواري ده چې دغه یا ټیکس لګول یا دغه ځمکې دپاره یا دغه زمیندار دپاره اداره قایمول، دا د حکومت ذمہواري نه؟ ښه بالکل ستاسو خبره کول بدله ده. کله چې حکومت لګي دی ستا په هسپتال کې ګوته وهي دی برابرول غواړي نو تو هړتال کې. صحیح ده جی. که ټیکس نظام راځي الټه سیده خبرې کوي، روډونو ته راځي، روډونه بندوي او انتشار پیدا کوي، بیا خلک لګیایي. زه تا ته اوس ووایم د الله پاک قدرت ته ګوره، څه ټایم خلک را پاسېدو وی مونږ دمکي ورکوو، مونږ خپل دوکانونه بندوو. ټیک ته جی. ټیک. نن هغه طبقه را پاسي او وایي مونږ دمکي ورکوو، مونږ خپل دوکانونه کولاو. زه دلته په امریکا کې هم د امریکا دغه به نه کوم، موازنه به د پاکستان سره نه کوم، خو هسې دا یو خبر به تا ته دلته کوم که نه چې دلته خو فریډم صحیح ده جی، او دلته 70,000 پلس کیسز چې کم دي هغه دلته په دې بوسټن زموږ په ماساچوسټس سټیټ کې دي. صحیح ده. خو دلته صرف او صرف دو هر هغه ځای بند کړی چې د کمې نه ګڼه ګوره رغېږي، نور ځایونه چې دی هغه کولاو دي. کله اوس په موټر کې 15 کسان کېني دا نو ته نه پولیس نه ډنډا نه لوړ دا ته نه راچي چې کله کوشا او اخوا شاو دی خوا شاو که نه. صحیح ده. خو خلک خپل یو طریقه کار کړی دی چې کله اصل لاس نه ټچ کوي یو بل سره، کله ګیدرینګ نه کوي، کله اصل د وخت نه دا بغیر د کرونا نه دا چل هغو کوي. هغو تر اوسه کله انور خان صاحب ستاسو خبرې صحیح دي، خو ستاسو خبره کټ کومه چونکې زموږ موضوع چې کوم ده هغه دا خبره لکوټي بهر ته وځي. موضوع نن د سوات زمیندار دی، نو کوشش کوئ چې خبره صرف باندې وکړو او دا نور خبرې نن اوایډ کړو. زموږ سره نور راغلي دي، خورشید احمد صاحب دی زموږ سره، د افریقې نه خوشنو دامان صاحب زموږ سره دی، نو هغوی له هم موقع ورکوو چې څه ویل غواړي په دغه ننني ټاپک باندې. جی خورشید احمد صاحب. ډېره مهرباني مظفر شاه او خوشنود عالم صاحب او انور خان زما طرف نه سلام. او
نن دا کوم زمونږ په دې علاقه چې کوم ګلۍ شوي دا بارانونه شوي دي دا باغات خراب شوي دي نو څنګه تاسو ته پته ده زمونږ د کوټې او بویه د خاص کر د تحصیل بریکوټ نه د کروڑو روپو دا باغات چې دي دا دې علاقې لپاره او دا یوازې د هغو د کوم چې اونر اف لینډ دي دغه نه او د دې سره نور د هغې سره د باغوانان چې دي هغوی چې باغونه والي د هغو سره مزدوران دا ټول د هغې سره افیکټ شوي دي او دا ډېر خطرناک ګلۍ شوي ده او دا دې کالو سر دې ته انتظار کوي په دې خرچې کوي اوبهخوري ورته کوي سپریګان ورته کوي مختلف دې وخت یې ناست دي او د دې سره د ډېر خلکو رزق تړلی شوی نو هغه چونکې د دې ګلۍ سره ډېر افیکټ شوی دی موږ دا نیوز ګورو او تاسو وختن په وختن دا مختلف نیوز والا رپورټونه کوي نو د دې کرونا خلک په دې کرونا کې مصروف دي او نقصان د ډېر د باغوانانو شوی دی ول چې دی په ایډوانس کې دا باغونه اخیستي او دې ته انتظار کوي دا دې سره د بار علاقې نه مردان 400 نه د خلک راځي د دې مزدوریانې کوي نو هغه غریبانان په کوم پېښ شول نو کم از کم حکومت ته څه پکار دي چې د دې باغوانانو سره د دې سره یو ګوټي څه هیلپ وکړي چې هغه په سم څه طریقه باندې نو دغه به خواستو دي موجوده ګورنمنټ ته کې ولې چې د لیکو کرونا خبره زمونږ د نننی پروګرام مقصد هم دا و چې هر کال به د سوات زمیدار او د زمیدار سره تړلې څنګه چې تاسو وې دلته کې په سونو په زرګونو خلک چې کم دی یا په لکونو خلک چې کم دی چې کوم دغه فیلډ سره ریلیټډ دی دا به هر کال د مخکېږي او د یو اداره یا یو حکومت چې کم دی هغه دغه طرف ته چې کم دی پام نه کوي په سوات کې دوه انډسټری دی یو اګریکلچر دی یو ټوریزم دی حکومت د کیفي ګورنمنت خو ټوریزم خبره کوي خو د اګریکلچر خبره په یو پلیټ فارم باندې او نه کوي نو زموږ نننی مقصد هم دغه دی چې په سنه څه طریقه مدد وکړي او مرستې وکړي کنه نو بالکل د دې سره یوازې د باغوان نه د دې سره ګوره چې کله مال چې تیار شي او منډای ته ځي د دې سره ترانسپورټ هم دی دا ترانسپورټ ول هم راځو بیا چې ترانسپورټ ته د لوډینګ اپلوډینګ کیږي هغه مزدوران ته هم افیکټ شول دي نه بیا چې دا مال منډای ته لاړ شي او منډای کې خرڅيږي هغه اړتیا ځان له پیسې له بیا غزي هغه ته هم افیکټ شول دي یو غټه سلسله ده د دې باغوان سره اګریکلچر د سوات د اګریکلچر سره هغه سکل د موږ د یو وبایي مرض راغلی دی کرونا سره حکومت هغه مشکلات کې دی اوس کې دا غلې وشوه او ډېر زیاته خطرناک غلې شوې ده هغه کې هغه شلتالو چې دی او لچې چې دی خو باندې چې لا نور هم کم چې ورسته دي املوک دي هغه ټول افیکټ شوي دي بالکل بالکل نو ډېر وخت نه هغوی هم زموږ سره په دې پروګرام کې هغه هم د ځان سره په پروګرام کې شامل او خوشنو ده څه ویل غواړئ د دې ننني موضوع په اړه کې السلام علیکم بچا صاحب او نور مشران ته سلام کوم او تاسو ډېر مننه چې تاسو زه په پروګرام کې مال وخت راکو او زه به دا وایم چې دا خو د الله طرفه یو عذاب راغلی او ګلۍ شوي وه او بارانونه که تاسو څنګه کتلی شئ ډېر زیات شوي دي مونږ په ثابت کال کې دغه یو میاشتې د ناست یو چې هغې نه مونږ لکه څه آمدن مونږ ته راشي او هغه دغه شان تېر شو زمونږ د شلتالانو کم ډېر زیات خلک به تاسو وګورئ چې دغې ته ناستې دي چا چې خپل باغونه دي خیر دی هغه خو نقصان ونه کړي چا چې په اجاره اخیستې دي هغو تباه او برباد شول او بله دا خبره ده چې په موږ باندې په هره پیره باندې په موږ باندې سنه څه عذاب راغلی دی خو ماشاءالله زمونږ حکومتونو دغه شان په خپل ځای ناست دي مونږ به همیشه دغه شان اواز کوو چې مونږ له به حکومت څه وکړي خو شکر الحمدلله چې حکومت خو هر سړی په خپل ځای کې ناست دی هر سړی خپل ځانه کوي زمونږ باغونو ته او د غریب سړي دغه ته د هېچا یو حکومت خیال نشته دی دا به همیشه مونږ دغه د یو نه ګیله کوو او د بل نه یو دپاره به زنده‌باد مرده‌باد کوو خو زه وایم چې مونږ له به د اوسه پورې نه حکومت څه وکړي او نه به د دې نه پس مونږ څه توقع لرو چې مونږ له به حکومت څه وکړي ستاسو په دې خبره زما په خیال انور خان به څه ویل غواړي یاره بھاجانه ما خو تاسو ته وویل چې موږ خو مسافر یو او راغلي یو دلته یو او خو ما تاسو دا پروګرام چې جان کول غوښتل دا زه اورم ګورم خوښوم لکه چې دا زموږ د ګاونډي کسان یې تاسو او بیا به دې ته زموږ قانون راځي موږ د خپل علاقې د حالات نه خبر شو نو دا ملګری چې کومه خبره کوي دا خوشنود خان نو دی بالکل ټیک وایي خو دا صرف جذباتي خبرې دي چې کله زنده‌باد مرده‌باد او دا خو دلته بله خبره دا ده چې
مونږ اله د لاین او خو کېږو چې تاسو مونږ ولا په بل طرف راتاویږو بیا تاسو زموږ ټاپک دا نه نو موږ دا تاسو نشو ویل چې ګلای دا او جو شهر تاسو ته جو ګبر ته په 2 منټه کې وایم چې حکومت مهرباني وکړي د غریب لا د امداد وکړه خبره ختم بس خبره به ختم شي دې صحیح جړی ته کو زیاده غواړي چې کله مسلې په کم کم ذکرې وجه څه ده دا غریب چې دی دا اوس غریب ته دی دا کله دا شپږو کالو اداتو کالو خلکو اغستې دي ایجارګر د دونه پیسې علي اغستې دي په ایډوانس کې دي پیسې ما اغستې ردونه دا چا چې دا باغونه دي په کرایه باندې او د دې دا خوش احمد خان وی چې را د سپریګان سمګران دي سری سمګران دي او هر څه نه سمګران ده ځکه چې دا کلیکشن بوټه نه پری دي نو خوبانه به سره سپری دي الوچه به سپری دي کنه هر نمونه خبرې پرې کړي بالکل نو دا د کار وشي دا نماینده چې خلک یې سملې ته لیږي کنه دا دې لپاره لیږي چې د قضیې کله زوم د تحصیلي توس زوم سره دی نو ام پی امجد صاحب دی او سلیم الرحمن صاحب دی دا ام ان هغه ام پی دا زوم نمایندگان دي جی جی نو دا په ټوله دنیا کې یو قانون نافذ دی چې تاسو کله دا باغوانه شي دا په ټول په جمع اسمبلی ته او صوبایي اسمبلی ته یا دا سکریټریټ ته په جمع نه دی تاسو لمو یو څه درکړی دی چې هغه په شکل کې دا ډاکټر امجد په شکل کې درکړی دی منتخب کړی تاسو دې بس تاسو مطالبه مو ته راوړي ته به کوي صحیح ده نو دغه کسان چې دي دا کم څوک باغوانه دي او دا چې دي د اواز به دا ډاکټر امجد لګي او دی به مخ ته بیا د ذمہواری ده الله پاک به تم ته پوس کوي دا وام به تم ته پوس کوي او د روان د الیکشن ډیپینډ چې هغه به ټول دي خبرو باندې خو زمونږ بدقسمتي دا ده کنه چې کله زه د ام پی ګانو د امریکانو د ضابطات او د هغو د ایجوکیشن خلاف خبره نه کوم خو زه دا خبره کوم چې ټول په کلی کې بیا د مغټي جلسې مکوا دا د مغټي جلسې چولته کور په کور ولا ګرځي د خلکو ګریروانو ټول ناس چې کنه نن هغه ستاره لپاره په کار دي چې موږ لپاره پر نه پاسي او د وزیر اعظم ته یا د دې چم وخت خلک ته هغه د ستاره لپاره لا څه چې ګروان تک بالکل او دا هو علاقې د دې علاقې د حالاتونو بخوبي خبر دي نو دغه بدقسمتي ده کنه لټول نه لاول په تقریر کې دوی چې تاسو انصاف په تاسو په دهلیز ملاويږي نو دا دهلیز څه شی راځي په دې طرف په نه شو چې دا دهلیز باندې موږ ته انصاف کله ملاويږي موږ په نه کنه خو زه ته وایم چې په دې کې زمونږ غلطیانې دي کنه کله زه ته وایم چې موږ د ام پی ام ان ان پوسټونه شیر کوو اله مطلب دا چې هغه ته اله مسله راشي هغه هایلایټ کو پورا دنیا کې ګرځاو نو زمونږ د غریب سړي چې आवाज راشي هغه کله دوی نه کوي نو کله د دې د دې چې د خلکو نه لګ په قلاره بیا کې ناشته په کار دي صحیح ده صحیح او د دو اوقات دوه اصلي اوقات چې د دو کم دی هغه ته خول په کار دي لګه جذبات کېږي خو کله سو کو یاره کله بس وخت چار نه کېږي نو انور خان به لکه پلندو دا چې تاسو مطلب دا دی چې د ټوله قصه چې دا هم د دغه غریب سړی نه یا دغه زمیدار نه یا دغه زمون په خپل ځان نورانه ده ومت یو لکته مال لک راکوس ګوره خوشنود خان بخنه غواړم خوش احمد خان بخنه غواړم تا ته پته شته کلوس بریکوټ بوالو غالېګه بوالو مانیار بوالو ربل چاډو باس نه کو په دې کې چې کم کسان دي ګڼان اخو ډیوایډ شوی دي کله هغه او تپلار نیکو ته وای چې توري بل پارټي لوټ ورکا خو نور کوي دا وټ چې ده کنه دا د غریب طبقه سره ده دا اوړي را اوړي ټیک ده وټ فار ایگزامپل خوش احمد خان د پی ټی آی سره تعلق ساتي نو ده خو د پی ټی آی سره ده خو دې چې چانه وټ رالی هغه دغه باغوان ده هغه دغه زمیدار ده هغه هم دغه غریب سړی چاپری والا ده لنټر والا ده ګیلکار ده صحیح ده نو په دې کلی کې دا خوش احمد خان هم یو ایجنټوب کار کوي مثال کے طور پر په مانیار کې دی لګیا دی او دی کوي نو دلهم په کار چې د کلی د خپل کلی د باغوانو وس ډیټیل راوالي او خیر دې زه خو دومره نصیب نشته چې ام پی مونږ راوغواړي خو چې خیر دې د ام پی دغه ته به مو ورسو خبره نه راځي به خیر دې دومره چکرې لګوي چې په دغه ډیری ته بیا ولګي صحیح ده صحیح نو اوس پر کلی کې چې راکم ایجنټان ناس چې مختلف پارټیانو د مختلف د ادایي او ځان واکدار کوي او د کله د خدای او د رسول د ارث وایي کله د بانک او دغه اوس هغه خلک وسول خو زونګه چې ګوره زون خو چې سم مسله راشي زه خو هم شکر دی الحمدلله چې
دا کیمره چرته په دکان لګېدل چې شی راټینګ کو سزا ته مې نو تاسو بایګانو په وجه باندې دا دومره سترو مخې ته راځي نور خو په دوه پټای دوه د سره دا خبره سره د مخې ته راولي نه دا خو تاسو په وجه باندې ارسي صحیح دی جی بالکل بالکل یوسف خان بھائی ټایم را سره کم دی ټایم را سره شارټ دی نو ډیره مننه ستاسو خبرو کې حقیقت ته ولې چې حقیقت همیشه تاریخي خو حقیقت بالکل دی او ستاسو د خبرو کې خورشید احمد زما په خیال څه وینا کول غواړي شارټ الفاظو کې راته وایي چې ټایم را سره ډیر کم دی خاجي د زوبر احمد خان دا وایم ټیک ته بالکل زمونږ ډاکټر امجد صاحب تاسو ته پته د خپل نصیحت ورکي په خپل رشید خدا مرګري لګیا دي دا پارځ کې تنظیم د څنګه چې په کوټه بو کې امرزیب د صابر خان د له کوټه کې تنظیم نشته دی په کوټه کې تنظیم نشته ها دا امرزیب د له دا نمائندگان دي نو ان شاء الله دا خبر رسیدلې دي هغه ته رسیدي پوښ ان شاء الله خپل کوشش وکاو چې د ایسی د پټوارانو په ذریعہ باندې مونږ ډاکټر صاحب ته دا خبره ټول په علم کې دا تاسو چې کوم غلې شوی دا د درې سلو د میډیا لګیا دا کوم چې مقامی نمائندگان دي هغه ته هم پته دا ډاکټر صاحب ته خو چې هغه خپل آیسولیټ ته تاسو پته د خپل دی پیغام کې ټول مسلمانانو سره کوم چې په کوټه کې د خپل ټول نصیحت ورکي نو ان شاء الله هغه به سره اقدام کوي او ایسی تباغه پکې زما خیال غالبا نام کړی چې پټواران دي داغه سروي وشي او داغه چې څو نقصانات شوي دي داغه حکومت یو غټ پروسس دی او غټ یو طریقې کار دی او په خپل طریقې به لګي بهرحال د کوټې تنظیمونه لګي دا وایي تنظیمونه د دې کې لګي دي واشه هغه سلام شو ډاکټر صاحب خبر ده ټیک ته ډیره مننه خوشنود شارټ الفاظ بچا زه به دا وایم که تاسو کتلی په څو الفاظو کې به دا وایم که تاسو کتلی زموږ د کوټې چې کوم تنظیم دی هغه کسانو ښه باقاعده اعلان کړی هغه په خپله ښه باغوانان دي خو د وسه پورې نه یو باغوان ته دا د یو سلسله را روانه ده دغه شان دا د وس نه ده چې په موږ د باغونو باندې یو عذاب راځي دا سلسله د مخکې نه را روانه ده او زموږ ټول خلک دغه شان په میډیا باندې راځي یو څو ورځې دغه شان یو شی وچلېږي او خبره ختم شي نه تنظیمونه شته نه ډاکټر امجد شته د وسه پورې په دې باندې هېڅ شی نشته که نه یو غریب ته به سبا به راوغواړو په دې لایو کې یو ټول به خپل فریاد وکړي د وسه پورې لا یو غریب ته هېڅ ته نه دي میلاو شوي د خلکو باغونو تباه شول دا سیزن باید اوس په ختمېدو دی ختم به شي هېڅ به ونه میلاو شي د خلکو هغه تاوانونه دي هغه به د خپل ژبه به ورکوي که څوک کالي خرڅوي که څوک کورونه خرڅوي جو هغه سیستم به دې جوړېږي باچا صاحب نور خو دې انور خان د یو اس ای شرکتو کو خورشید احمد صاحب سره د افریقې نو خوشنودمه سره د کوټه کې نو نن زموږ د پروګرام مقصد دا و چې دلته کې سوات کې کوم دی نو اګریکلچر انډستری چې کوم دی اګریکلچر چې کوم دی د دې سره د سوات بچي تړلې شوی دی او دا غوړي چې کوم دی هغه مکمل انحصار چې کوم دی په زراعت باندې دی حکومت له دې اړ کې پکار چې د دغه زمیندار سره ودرېږي او سره خاطرخوا مدد وکړي او هر کال زمیندار چې کوم د نقصان سره مخ کېږي د دوی لپاره خامخا سپورټلي ګامونه چې کوم دی هغه وکړي او د دوی مدد وکړي زموږ د پروګرام مقصد همیشه همدغه چې چاته د پروګرام نه د علاقې خلکو ته خیر ورسي او زموږ د اواز چې کوم دی د علاقې د خلکو د اواز چې کوم دی دغه الله حکم موږ سکرین په ځای باندې ورسو دا پروګرام کې د شرکت کولو د ټولو ملمنو د زړه کومه ډیره مننه کوم او تر سبا پروګرام پوری به د خپل کو نه اجازه غواړم هر ځای کې چې خاطر او آباد او بریالي اوسئ قربان مظفر شاه باجا اجازه ورکړي د لوی الله په امان.